څنګه خیر دی د دې اجازت شته او چې د فتنې خطرې بیا به سلام نه کوي سلام د سلامتیا نه وته او په جنت کې یو دروازه ده په هغې باب السلام ورته وایي چې څوک سلام خوري الله به د جنت په دغه دروازه باندې داخل کړي نور هم ډېر زیات فضایل دي چونکې ټاپک مې دغه نه دی بل دا دی موږ کله کله زموږ عادت دا دی د ټولو چې سلام اچو لاس ورسره اوچت کړو داسې السلام علیکم نو ګورې دا مکروه دي دا هغه ځای کې به لاس اوچتې یو سړی تا نه لرې دی او ستا آواز نه اوري نو چې ته وې السلام علیکم اخو یې نه اوري نو چې دا چلو کې نو هغه پوه شي چې دی سلام اچوي نو هغه هم دا چلو کې وعلیکم سلام نو دا دې دپاره دی اوس پې موږ په خپله راوړېدلي دوه پوټه کې سړی ولاړ اسلام علیکم څنګه یې ښه یا هغه وایي السلام علیکم موږ ته یې وعلیکم سلام نو څه کفر نه دی خو هسې مې درته وي چې که دا د دې دپاره دی چې یو سړی لرې دی او ستا آواز نه وررسي ٹھیک شو نو هغه ته لاس اوچت کا السلام علیکم زمونږ د مشرانو بعضې به مخکې دا عادت و په خیر علي ښه چارې پټي کې بچا کار کو بل به پلانکیا به خیر علي یا به وي ښه چارې هلکه چې اوس کا نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څه عام کوي سلام عام کوي سلام سره محبت پیدا کیږي نفرت ختمیږي تعلق راځي ناتعلقي ختمیږي دویم چیز وایي عام کوي ضرورتمندو مدد کوي محتاج دی فقیر دی حاجتمند دی د یو سیس او ستا وس کې شته نبی علیہ السلام فرمایي دا د مدد وکړئ دریم په خپل منځ کې صلح رحمي کوئ تعلقات ساتئ مونځ ادا کوئ د تهجد مونځ کوئ بل او وی په جنت کې به په سلامتۍ سره داخل شي چې څوک دا کارونه کوي سلام اچوي ضرورتمندو مدد کوي او دغه رنګې د رشتہ دارو خیال ساتي او د تهجد مونځ کوي تدخل الجنة بالسلام داخل شي په جنت کې د سلامتیا سره صلح رحمی څه ته وایي صلح رحمی دې ته وایي د رشتہ دارو سره تعلق او جوړ ساتل دین اسلام د توړ په ځای باندې جوړ خوښ کړی چې جوړ راوله د دین اسلام یو خوبصورت تعلیم دا دی چې دې باندې عمل وشي په معاشره کې به په خپله مضبوطوالی راشي معاشره به مضبوطه شي نفسا نفسی به ختم شي او د دې دپاره د یو څو خبرو ضرورت دی قرآن شریف کې الله فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو کې مې نسبونه پیدا جوړ کړي دي او قبیلې مې در کې پیدا کړي دا پلان کې قوم دی دا ډنګرې قوم دی د دې دپاره چې ستاسو هغه رشته وپاللی شي چې دا زمونږه د قامه دی زما رشته دار دی د رشتې دپاره دویم څیز د رشتې دپاره هغه نکاح کول دي چې کله یو زنانه او نارینه نکاح وتړي د دوی به زندگی ښه تېرېږي چې هغې ته واده ویلی شي چې واده وشي ولې که بغیر د واده نه ښځه او سړی تعلق ساتي په ګناه کې به اخته شي نو د هغه ګناه نه د بچ کېدو دپاره یوه نسخې نکاح ښودلې ده او دغه رنګې که نکاح ونه کړی شي او داسې تعلق ساتي بیا به الله مکه د زنانو نه به ټیشو پیپرې جوړې شي بیا به ټیشو پیپرې شي او چې نکاح عام شوه عزت او مرتبه به په خپل ځای باندې پاتې شي بیګام یو ځای ته زه تللی وم هغه نکاح ونه شوه واپس رالم دقه مسله پکې وه موږ ته خو پته نه وه هغوی ویل داسې چللی و هلکه مشر دې څه شو اچرته تلی د جینۍ ماما څوک نشته نه جي نه بس دا زما ملګري ناستې دي نو ما ورته ویل دا 2022 دی چې دا 2022 دی مې خیال کوه تا ته موږ څه ښکارو چې ته په موږ نکاح تړې رجسټریشن هم وکړه دا هم وکړه هغه هم وکړه دغه خو نکاح نه وه نکاح دغې ته وایي چې مشران کینی ماما د جینۍ پلار او ورونه او قوم کینی د هلک پلار او قوم کینی او خپل منځ کې سره خبره وکړي دومره مهر دی دا دی دا داسې دریمه خبره دا ده
لوډ سپیکر به وروسته کړو چې صلح رحمی د نکاح نه پس د خپل خاندان سره تعلق ښه ساتل، خپل خاندان سره تعلق ښه ساتل، غم ښادۍ له ځان د خپل وس مطابق ور رسول. څلورم دا دی چې د میراث چې کوم تقسیم دی د هغې خیال ساتل، چې میراث په کومه سړی وفات شي او د هغه نه څه پاتې شي د هغې تقسیم په وارثانو سره د اسلام په دایره کې کول، دا د صلح رحمۍ لپاره بنیادي خبرې دي. بعضې خویندې د وروڼو نه خپوي، غم ښادي نه ساتي. مور چې وفات کېږي بچو ته وایي بچیا چې زه نه ومه که نه د ماما جنازې له ور نه شئ، او چې زه مړه شم ماما دې ما ته مه پرېږده. څه مسله د پلار حصې ته لندې کړي که نه، خپل حق نه ورکوي. رشته چې کوم اصلي بنیاد دی هغه بنیاد یې ختم کړی، نو پس هسې جی جان خو کار نه کېږي که نه چې کم حق دی هغه وله ورکه. بل زما عزتمندو د رشتې مثال هغه ګورې د جسم واحد دی. زمونږ دا جسم دی په دې کې چې لاس باندې درد راشي که نه سترګه ورسره غم بناوئ که نه دا ورسره جاړي، اوښکې وله بهیئ. درد په لاس دی او غم ورسره څوک بناوئ؟ سترګې. درد په خپه باندې دی او غم ورسره سترګې او خوله او ورسره دا لاس په هغه خپه باندې والی کېږي یا زور کېږي او خولې نه ورسره اوه یا جاړه ځي او سترګه ورته بره نه اوبه رابهیئ. نو کار د خپې دی او غم ورسره چا منو کړی دی؟ سترګې ورسره غم منو کړی دی او لاس ورسره غم منو کړی دی. ولی چې په دې جسم کې یو څیز موجود دی چې هغې دې له اتفاق پیدا کړی چې هغه روح دی. روح کله چې دې جسم نه روح ختم شي بیا دا ژبه ته راونیسه او درې ځای ذبحه کا، سترګه به ونه جاړي، لاس خپه به ونه خوځېږي. دا ولې چې کم څیز محبت کم څیز اتفاق ساتو هغه څیز د منځه لاړی. یو انسان مړ شو که نه او د هغه د وفات نه پس ته د ده نه غوږ پرې کې، ته د ده نه لاس پرې کې، ته د ده نه خپه پرې کې، نه به سترګه وجاړي، نه به خوله چغه ووایي او نه به دا خپې راپاسي او منډه به ووایي. ولې چې کوم د تعلق برقرار ساتلو والا نعمت او هغه د دې نه ووتو. نو دقه شانتې زما عزتمندو زمونږ او ستاسو د تعلق د ساتلو او د یو ځای کېدلو او د اتفاق او د محبت ساتلو دپاره الله دین اسلام را لېږلی دی. او دین اسلام د دقې خبرې موږ له دعوت راکوي چې وایي تاسو یو بل سره څه وساتئ، صلح رحمي وکئ، یو بل سره تعلق د یو بل په غم کې غم بناو کوي او د یو بل په خوشحالۍ کې خوشحالي بناو کوي. د دې د وجې نه حدیث پاک کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، او په قرآن شریف کې راځي ده محبت به ګورې دومره کې چې د شریعت د دایرې د لاندې دی. که یو رشته دار تا په ګناه کې اخته کوي که نه نو بیا به د هغه خبره نه مني، که هغه رشته ختمي دی که نه. اول حکم خو د الله دی که نه، چې الله حکم مثال مور درته وایي مونځ به نه کې، زکات به نه ورکې، حج به نه کې. اول خو میندې داسې شته نه الحمدلله زمونږ په معاشره کې، بلکې هغه بچو ته وایي چې مونځ خو یو مثال ووایو، رور دی رور ته وایي که مونځ له ځې ما کره به نه راځي، خبره ختمه، تا که بر نه درځم مونځ ته به ځم. نو که د الله د حکم نه د مخلوق منع کوي نو بیا به د مخلوق تابعداري نشي کولی، د الله حکم به منلی شي. خو شکر الحمدلله زمونږ په معاشره کې داسې نشته، خو بعضې حرکتونه داسې کوي چې هغه بیا انسان د الله نه لرې کوي. مثال کې طور پر یو کور کې واده دی او ته ورته وایې چې هلکه ټیپ مه لګوه یا میوزک مه لګوه، ګناه ده، دا تاسو څه کوئ الله خفه کېږي. نو دغه وخت کې دی څه وایي یاره هلکان دي څه وکړو ورسره، څه وایي هلکان دي او هلکان هم ورته نه وایي، غټ غټ سړي او ښځې به یاره ماشومانو لګولی دی. ماشومان دي، ماشومان خو دا چې د الله روکوسو کې لوبې کوي، دغه خو بالغان دي، دا ته اوس هم ماشوم ښکاري.
نو دغه وخت کې چې وی خلک خپه کېږي دا ډېر غټ ظلم دی الله خپه کېږي ته ورته وایې الله د هغې په باوجود به هم دی وایي چې یاره بس صحیح خبره ده موږ یې په خپله خلاف وو الله چې دا چل خو هلکان دي څنګه هلکان دي سکول کالج ته خو چې لاړ نشي بیا پې څه حشر کې او چې کله د الله نافرمانی کوي هغه وخت کې دله اختیار ورکې بهر کې دریمه خبره دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای سل من قطعکا وی دا هغه چا سره تعلق اوساته چې چا درله تعلق تا سره ختم کی تا سره نفرت کوي تا سره ضد کوي تا سره کینه کوي تا نه نفرت کوي ته ورسره محبت وساته ته ورسره خپل تعلق کوشش کوا وادي دې تا ته نه وي خوشحالي ده تا ته نه وي چې غم وشي ته وی چې په خوشحالۍ کې ما ته نه وي په غم کې څه کومه کوشش وکړه چې لاړ شي د هغه په غم کې کښېنه دا الله د رضا ستا اجر په الله دی په هغه خو نه دی که هغه تا ته وایي یاره ډېره مهرباني چې ته راللې ستا به پېړه خوشحاله شي خو کم اجر چې دی هغه تا ته میلو نه شي ته به دې نیت لاشه چې زه د الله د رضا ځم او د پیغمبر علیه السلام حدیث دی د هغې په وجه چې د رشته دارو سره څه وساتئ تعلق وساتئ رشته داري مه ختموئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره دا ډریور نه دی چې کله ګاډی چلی خامخا د 18-25 سال تجربه وي هغه کوم ډریور چې د سره ګاډی وجنګوي د هغه هم د 18-25 سالو تجربه وي خو بیا هم اکسیډنټ وشي نو شریعت ښکلي اصول ښودلي دي چې بهی تاسو به خپل منځ کې پاتې کېږئ کله کله به یو بل سره ډغره راځي اکسیډنټ به کېږي جنګ جګړه به راځي کومه خبره به مخکې وروسته کېږي خو هغه خبره چې کوم ده هغې نه به مطلب غر نه جوړوئ بلکې د هغې دپاره اسلام وینا کړی چې تاسو څه وکئ سوري غلطي رانه شوې یاره معافي راته وکړه ما معاف که ما نه غلطي شوې ده دغه وشي اکسیډنټ ګاډی واپس جوړ نه شي نو د ګاډي د جوړېدلو د خپل منځ کې د تعلق د خرابېدو دپاره د سمېدو دپاره بیا لاره څه ده معافي غوښتل دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک وای چې چا د سره ظلم وکړو ته ورته معافي وکړه او چې چا د سره بده معامله وکړه ته کوشش کوه چې ښه معامله ورسره وکړي نو دې مینې په دې معافۍ سره او په دې محبت په دې یو بل سره غلطیانو معاف کولو سره به په خپله باندې محبت پیدا شي بایچاره به پیدا شي ورورولي به پیدا شي نن خو داسې وخت راغلی الله دې معافي وکړي رور د رور نه موږ نه خبر غم را سره نه په رشته دارو کې چې کم سره پیسې هغه څخه دوا سلام د هغه دپاره هر وخت ټیم هم شته د هغه دپاره بې ټکم کولاو اجرم کولاو او چې داسې لږ غوندې مالي حالات یې ښه نه او موږ کره راشي نو موږ خپل منځ کې ګورېږو دا څه پسې رالل دا څه کوي ښځو هم بدي شي او د سړو هم بدي شي الن کې هغه تاله راغلی ستا یا تپوس کوي بیماري یا هسې راشي ترور زوی دی ماما زوی دی هغه ته په یو حیثیت باندې نظر اچوي لرې رشته دار به دي و مالداره به یې چې راشي د هغه دپاره به ځان خرچه به هم زیاته کې تاوان ولي چې سوچ دی چې سبا به دی هم ماله تاوان کوي نو چې کله د غیر الله دپاره تعلق شروع شي هغه تعلق چې کوم دی انسان په هغې باندې بیا الله رانیسي چې ته ما دې له پیدا کړی دا خو زما یو دا خو د مخلوق ته الله خپله کومبه او فیملي ویلې ده حدیث شریف کې راځي بلکې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء وایي چې تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکئ د اسمان والا به تاسو باندې رحم وکړي بل حدیث دی لا یرحم الله من لا یرحم الناس وایي چې څوک په انسانانو باندې رحم نه کوي الله جل جلاله په هغه خلکو باندې رحم نه کوي
او وی من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې څوک زمونږ په ماشومانو باندې رحم نه کوي او زمونږ د مشرانو عزت نه کوي نو وی فلیس منا، هغه زما د امت نه دی، زما امتی نه دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اجلال الله تعالی اکرام ذی الشیبة المسلمی. دا ډیر عجیبه حدیث ته او زمونږه په معاشره کې د دې خبرې ډیره کوتاهي ورکې کیږي. وی الله جل جلاله په خپله فرمایي وی چې چا د یو سپینګیري مسلمان عزت وکړو وی داسې شوه چې زما عزت یې وکړو. د سپینګیري عزت سره الله صحیح خې خپل عزت چې چا د یو سپینګیري بابا عزت وکړو وی داسې شوه الله فرمایي چې د زما عزت وکړو. نو موږ اوس وایي مړه بابا دې لګی بې سړیا وران ریډو دې خپل کار به کوي. نه، عزت بل عزت په دې کې هم دی چې مشر له پکار دی چې د کشرانو سره ازادي نه کوي. اوس مطلب یو سپینګیری دی او یو ورکوټ هغه دی هلک دی هغه سره دی خبرې کوي نو هغه اوس تا په عزت څه پوهېږي. بل او زه بیا درته د چا په مخ کې داسې څه خبره کړي چې بیا به یې وګوره ما ته یې داسې ویله نو ولې ازادي ساتي؟ هر یو کس له پکار چې د خپل سټیټس مطابق سره لین دین، لکه یو ځوان دی د ځوان سره تعلق ساتي ګپ شپ داسې. نو په ماشوم کې خو د ده عزت نشته، یا یو ځوان هلک دی او د بابا سره ګپ اداد دی نو بله ورله څه خبره وکړي وګوره پلار د تا ادب نه ښایي، بل سړی دی تا ته داسې ووایي که نه نو ازادي نه ده پکار. نو یو به د عزت په دې باندې هم پاتې شي. بل هر چا له پکار دی چې د سپینګیري د وګوره حدیث تیر شو چې د سپینګیري به عزت کوي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لا يرحم لا يرحم. چا چې رحم نکو په ده به رحم نشي کېدلی. چې وای په ما دې الله رحم وکړي نو په مخلوق باندې رحم وکړه. او دغه حدیث دا د مخې له راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله فرمای الخلق عیال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. وای چې مخلوق دا د الله کومبه ده، وی د الله په نیز په مخلوق کې د ټولو نه بهترین خلق هغه دي چې هغه د الله د کومبې سره ښه تعلق وساتي. خپل رشته دار دي، ماما دی، تره دی، ترور ده، د دې نه خواخواني خور د رور دی، د هغوی سره څه ساته؟ تعلق ساته. او که تعلق نه ساتې نقصان به سره په خپله باندې به راته بیا نقصان میلاویږي. بل رحم ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بازار کې روانو یو دکاندار تول کو نو چې کله تول کو نو نبی علیہ السلام ته او فرمیل چې خپل تله لګ درنه تله چې خلک دنه خوشاله. اوس مثال کې طور پر اوس خو دا نور کانټی راوتی تل چې سیس پکې دی دغه سره خین سو سره ته تول کې یو دانه پکې زیاته کته یو نمبر ووړي سړیا سي خوشاله چاله کډېر را راکړه ډیر صحیح خو یو دوه درې دانې څلور دانو سره شپږوي انسیال ته ووړي نو په دې باندې څوک خوشحالېږي؟ بنده خوشحاله شي چې بنده دې خوشحاله کو الله وایي زه دې خوشحاله کو. تا یو مسلمان خوشحاله کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې څوک صلح رحمی کوي او د رشته دارو سره تعلق ساتي وی الله جل جلاله به دغه خلق د خلقو په سترګو کې ستوري جوړ کړي. ارس چاته به ګراني هر څوک په پلان کې هغه ډېر زبردست سړی دی. بعضې نیم ښځه داسې بعضې نیم خاندان کې چې هغه ښځه هر غم خادی له ځان رسوي، هر غم خادی له خاوند یې څه نه خبر هم نه صرف ورته اجازت ورکړی چې ته ځه. هغه ښځه د هغې ښځې په خدای یقین وکړي سړي هم خیال ساتي او ښځې هم دغه ساتي خیال. یاره هلته دغه شوی غم دی خو چا سره تعلق نه ساتي خو دا ښځې داسې ده چې غم خادي کوي د هغه ښځې په وجه باندې څلور پنځه خاندانونه د دوی سره غم خادي ساتي. نو دا یو ښه صفت دی. خو د پردو سره ډېر نه بعضې نیم ښځی پړونې او یا برقې بس په تار یا هنګر کې لنډه ایښي او چې څه کېږي بس را په سر کوي چې څه کېږي را په سر کوي. داسې مه کوه که نه. د رشته دارو په حق کې دا چې څوک د رشته دارو سره تعلق ساتي الله به دغه کس محبت د خلکو په زړونو کې واچي. دویم
چې څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک صلح رحمی کوي الله تبارک وتعالی به په مال کې اضافه واچي. اضافه څه ته وایي؟ دې ته نه و چې سم ډیر مال دی، مال به دي دومره نه خو ضرورتونه به دې پې پوره کېږي، هر یو ځای ته به ستا ضرورت به نه پاتې کېږي. دې ته څه وایي؟ په مال کې اضافت او په مال کې برکت. بعضې وخت کې ډېر مال او جیدادي خو پریشانیان او ټینشنونه یاره دا پلان کې چل دسې شو، دا کار رانه خطا شو، دا رانه خطا شو، لګیا دی سوچونه کوي او ټینشنونه کوي. خو چې کله په خپل مال کې غم خادي شروع شوه د رشته دارو د عامو مسلمانانو خیال وساتلی شو، الله به پکې برکت واچوي. څلورمه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د رشته دارو سره تعلق ساتي الله تبارک وتعالی به د ده په عمر کې اضافه راولي، د ده عمر به لیټ کوي. منګه خدا پړه باندې ډېر ارمان چې زما د عمر ډېري که نه، نو که په عمر ډېرېدل غواړي چې عمر مې ډېر شي نو صلح رحمي کوه، د خپلو رشته دارو سره تعلقات ساته، غم خادي کوه. بله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د رشته دارو سره تعلق ساتي الله به په رزق کې برکت واچوي، برکات په پکې. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث فرمایو چې څوک صلح رحمی کوي الله به د بورا مرګ نه بچ کی، بورا غلط مرګ نه به بچ. دله چې کله زمونږ ستاسو ټولو دا دغه چې الله موږ له مرګ راولي د ایمان سره راله راولي. نو وایي چې څوک صلح رحمی کوي الله تبارک وتعالی به وله مرګ په داسې حالت کې راولي چې دی به نیک وي، د ایمان سره به الله د دنیا نه رخصت کړي. او چې نه داسې نه الله مکا وایي د ده مرګ ډېر په بد انجام باندې دی مړ شي، او چې مړ هم شي خلک وایي شکر دی، ظالم و ښه ده چې تخلاص شو، بد اخلاق او تعلق یې داسې و، موږ سره یې داسې کول، موږ سره یې هغسې کول. نو د صلح رحمۍ د نه کولو په وجه باندې ده ته داسې مرګ میلاو شي چې وروسته خلک وایي شکر دی چې خلاص شو دی. او چې داسې انسان دغه کوي داسې ښه مرګ وله الله بیا ورکړي، خلک وایي او کاش چې دی جمدی وی، ډېر ښه انسان و، ډېره ښه ښځه وه. بله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل وایي چې څوک صلح رحمی کوي الله به د ده نه مصیبتونه په رسته کوي، ټال مټول به ورکړی کېږي او دی به الله بچ کوي. ګوره بعضې وخت کې مونږ وایو که نه پلانکې سړی مړه بال بال بچ شو، ګینې لګېدلی و، ګاډی چلو ګاډي باندې لوټ واوړېدو داسې بال بال بچ شو، هلکه ګاډی داسې شوی یار هغه بلکل روغ و. وی ګوره خامخا به د ده نه دغه خیر به د چا ته رسولی رشته دارو ته، عامو مسلمانانو ته، بال بال بچ. نو دا څه وشي د صلح رحمۍ په وجه باندې یو کسو هغه دا واقع کوله، ویل چې زه یو ځای ته تلمه، یو ګاډي والا م راته ویل چې ځای نشته، بل و یو ګاډی وایي مال چې دی کې خو به خامخا ځم، زما سخته تادي جوړه وه. ویل چې هغه راته وایي زما مخکې بل کس راغی، هغه نه یې پیسې واخیستې، وایي هغه یې کېنه، وایي زه یې په ځای پرېښودم، وایي زه داسې تاوېدم چې ظالمه پیسې در کوم. وایي چې څه نیمه ګنټه وشوه، وایي ما ته یو کس ویل چې حدیث دی چې اوس کوم ګاډی لاړې هغه په لاره کې اکسیډنټ وکړو، لس پکې پاسات مړه دي او نور پکې زخمیان دي. مال چې یا الله شکر دی چې زه ورته ورختلی یم ګینې اوس خو به زما مجل و. نو دا د څه په وجې د نیکو اعمالو په وجه باندې انشاءالله